أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دغه ذوالحجې د میاشتې په مناسبت د حضرت ابراهیم علیه السلام متعلق څه بعضې خبرې مې درته وکړې. ابراهیم علیه السلام چې کله خپله بیبي حضرت هاجره او خپل ماشوم بچی اسماعیل دا پرېښودل په مکه مکرمه کې د بیت الله په خوا کې کله کله براته د دې خپلې بیبي او د دې بچي تپوس به کوم. عمر د اسماعیل علیه السلام چې کله 60 کالو ته ورسېد نو ابراهیم علیه السلام راغی د الله په حکم او اسماعیل علیه السلام ته وی دی بچی ته چې بچې ما ته الله حکم کړی دی دا ته چې کم دی دیره دلته د الله یو کور دی روان شوی دی. الله ما ته حکم کړی دی چې د الله دا کور جوړ کم. بچې ما سره به په دې کې مدد وکړي. هغه بابا بالکل زبا د سره د الله حکم دی او ستا حکم دی او ته مې پلار یې زه به څنګه مدد نه کوم. نو د بیت الله شریف تعمیر شروع کړ. د خوا او شا غرونو نه به تیږې راوړلې بالخصوص د جبل ابي قبیس نه او د هغې تیږو بنیادونه یې وکنستل. بیت الله وخو روان شوی او صرف نښې نښانې یې پاتې وې. نو بنیادونه یې خجاور وکنستېدل او هغې کې غټې غټې تیږې کېښودې او د بیت الله شریف بنیاد یې پې کېښود. زمون تاریخ لیکي عبدالله ابن زبیر رضی اللہ عنہ چې کله بیت الله جوړو نو هغه سپړ دیو نو دونه غټي تیږي و تر اخکارا شو لکه د وخان عمره. نو پوه شو چې دا د ابراهیم علیه السلام بنیاد دی. نو بیا لاندې لانړو نو دومره غټي غټي تیږي پکې کې خو دې لکه د سارو عمره غټي غټي. نو بیت الله جوړ کو. بیت الله شریف فمخدز مکلومبے کور دے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدى للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. کله چې الله دا ځمکه او دا اسمانونه او دا کائنات لاندې جوړ کړل نو فرشتي دلته الله مقرر کړي. نو فرشتو به بره په اسمانونو کې د بیت المعمور کې د الله عبادت کاو. او حضور پاک فرمایي چې کله زه بر اسمان ته وختما نو ما بیت المعمور اولید ابراهیم علیه السلام ورته ډډه والی و په اووم اسمان کې دی. نو روزانه پکې اویا زره کسان عبادت کوي او فرشتے عبادت کوي او کمې فرشتے چې پکې یو د عبادت وکړه تر قیامت پورې د هغې نمبر به رانشي. نو فرشتو الله ته ووایي چې الله مونږ به په ځمکه کې کوم ځای عبادت کوو یو ځای راله مقرر کا. نو الله پاک د جنت نه ولا د زمرودو په یو کاڼي کې یو کوټه ورکړه. ټانکه او پیون پکې نو یو کاڼی د زمرودو او موجوده چې کم دی کې بیت الله شریف دی نو دا ځای ورته وښاو. نو فرشتو هغه راوړه او په هغه ځای کې کېښود او هغې کې به د الله پاک عبادت کاو. ګوره لومبې کور شو په مقدس مکه. لا انسانان نه دي راغلی دنیا ته، لا پیریان نشتا،
بس فرشتے را لے علمبی کور بیت اللہ شو بیا چې اللہ کل دنیا کے دلتا پیریان دے رکل نو دوی خپل مینس کے سر فساد شروع کو نو اغا دا زمرود دا کانی چی کم بیت اللہ و اغا اللہ واپس جنت تیوڑا چتے کتے نو لنبے فرشتو جوڑ کردے اغین پس چکل حضرت آدم علیہ السلام زمکت اللہ را کس کا نو آدم علیہ السلام تم اللہ دا غزیو خواو چی دل تدما یو کور جوڑ کا نو آدم علیہ السلام التا بیت اللہ جوڑ کا و حج امتے کردے دے او طواف امتے کردے دے او دا آدم علیہ السلام دا بچو عبادت خانام ہوا ایو شاعر وی بنا بیت رب العرش عشر فخذهم ملائکت اللہ الکرام فآدم فشیس فإبراہیم ثم عمالق قصی قریش قبل هذین جرہم وعبد الالہ ابن الزبیر بنا کذا بناہو حجاجو وہذا متممو نو شاعر لس شمیرے لی دی خود لسو نپس یوزل بیام جوڑ شوے دے نو آدم علیہ السلام جوڑ کو دا آدم علیہ السلام نپس بیا شیس علیہ السلام جوڑ کردے دے ما تاسو طویلو چی بیت اللہ پدا سے زیکے دے چی یو طرف تا مغرون دے و بل طرف تا مغرون دے دا تنعیم دا طرف نا چکل بارانوش و سیلاب راشی نو با دے علاقہ رازی نو دا ٹک دا چی بیت اللہ کم دے جوڑو آگا چتا چبوترا واغا وقت کے او بیا مببرالی او خوابل خوابتے او بیدے نو بیت اللہ لبیم تاوان ورکو نو فرشتو نا پس آدم علیہ السلام او دا آدم علیہ السلام نا پس شیس علیہ السلام جوڑ کو دا شیس علیہ السلام نا پس بیا حضرت ابراہیم علیہ السلام جوڑ کرے دا سلورم نمبر دے نزویب علیہ اسماعیل علیہ السلام مدد کوکارنی بے ورکول او ابراہیم علیہ السلام دیوالو نوچت کرل او یو غٹ تیگوا فاغیب ابراہیم علیہ السلام قدرد اغیب ولد قوازی کار ورکاو قدرتی تا وربا و سراغو چتے دلا اغیتا مقام ابراہیم وئی فاغی که دا ابراہیم علیہ السلام دا دوارو خو نخی اسمشتا دا گوتی دا بند پورے حاجان صحبان عمرے والا چکلم طواف کئی دا بیت اللہ شریف دروازے نلک پسنگ کے مخامخ مقام ابراہیم دے حتویم او دا بیت اللہ دا دروازے پا میاس کے بیت اللہ نا پا لگا فاصلہ دے یو اچھتا گوندے چبوترہ سعودی حکومت جوڑا کردے دا مقام ابراہیم پہ بروت دے او دا شیشے یو کورے تے توکڑے دے او دا اس پا نجالیم تے توکڑے دا نو خلق ورشی ورتگوری دا انسان دا گوتے دا بند عمر دا ابراہیم علیہ السلام دا دوارو کو نخی پا کے پردے دے دا دا ابراہیم علیہ السلام موجزہ دا بیت اللہ شریف پہ جوڑ پوچھتے جوڑ کا بعض مورخین لکھے چھ صرف دیوالو نے والو چھت پہ نو او بعض ہوئی چھ نا دا کجورو یادا سے نور کم زنگلی بوٹی وی بائی زنگلی کجوری وی دا مکہ مکرمہ خو غیر آباد و بے فصل علاقہ وا نو دا سے زنگلی بوٹو سانگے مانگے پہ دا پاسا چولے وی خیر دا سے خاص چت نو لکا زمان پا کوٹو چے کم چتی نو چے بیت اللہ جوڑ کا نو بیا دا بیت اللہ یو طرف تا چے کم مشرقی علاق طرف دی تقریباً اگے کی چے دے انسان دا سلور فوٹا سے یو اسو انچہ دا پاس دا زمکے نو چت چو دے انسان دا سینے برابر نو جبریل علیہ السلام ورطوئی چے یو کان دے پا جبل ابی قبیس کے امانت پروتما پا کے خاو دے دے اروڑا دلتاو لگاوا نو کانے روڑاو پاگے اگے دا بیت اللہ پا دے گھٹ کے وہ لگاو دا غکانی مقصد دی کہ سوک طواف شروع کئی دا غکانی نہ شروع کئی او کہ طواف ختمی دا کانی باندے ختم شی اگے تا حجر اسود وائی آدم علیہ السلام زان سر دا جنت نا لس سیزو نا روڑو کی جنت نا کو دے دا یو پاکی دا کانے دے دا تک سپینو استور شوے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دا کانا ابیضا دا تکسپینو من اللبن دا پیونا کانا اشد بیاضا من اللبن سخت سپینو دا پیونا زیاد خشت سپینو سودتو خطایا بنی آدم دا بنی آدم گناہونو دا تور کڑے لے بندہ جی وردیو استلام ہوتا کئی
چې څوک ورشي تاسو د الله سره زمونږ بار بار بوتې کې دا د الله نه سوال کوي چې خدای بیت الله شریف د مخکې غوندې ذات کړي. قسم دې داسې د خفګان خبره ده. دا کورونا مصیبت سره راغی چې خلکو لبانې جوړې شوې او بیت الله شریف دروازې په خلکو عامې بندې دي. په ډېرو قیدونو به د پاکستان او بعض اسلامي ملکونو باندې اوس هم پابندي ده وي دا به نه راځي او بعضې ملکونو خلکو له اجازت دی هم بلا قیدونه دي پکې قینچونه پینچونه چې تاسو به ویکسین لګوئ او یو عمره به کوئ ډېرې به نه کوئ او مدینې شریفې ته چې ورځئ سلام اچوئ نو هغې به اجازت په موبایل اخلی بیا به موبایل ښایئ ورځئ به دونه ټیم به تېروئ یو سلام به کوئ. ریاض الجنه کې فی روضة من ریاض الجنه صرف 15 منټه زیات به نه تېروئ. یو بل نه به لرې مونځ کوئ. طواف کې هم د یو بل نه لرې. دا دومره قیدونه ولګېدل زمارونو. مونږ ډېر پریشان یو مسلمان ورسره ډېر پریشان دی. الله دې د مخکې غوندې چې څنګه مخکې بیت الله آزاد او هر څوک بدل او طوافونه به کول خدای پاک دې هغسې اوس هم آباد کړي. اوس که څوک لاړم شي نو بیت الله ته نشي ورنږدې کېدی. د بیت الله نه بهر یې غټ دیوال تاو کړی دی د لرګي. نه حجر اسود څوک ښکلولی شي نه حجر اسود ته څوک نږدې کېدی شي نه بیت الله ته ورترغاڼه وتی شي نه ملتظم له ورتلی شي نه حتیم ته ورتلی شي نه د ناوې مبارکې لاندې ودرېدی شي او نه هغه بې شمېره طوافونه کولی شي. خدای خبر چې امت الله په کومه ګناه نیولی دی. الله ظلم نه کوي چا سره نو رب العالمین زیاتې کوي او موږ ډېر ګناهونه کړي دي موږ ډېر زیاتې کړي دي. قسم دې د حضور پاک ته روضې مبارکې خوا کې به خلک ودرېدل او ویډیوګانې به یې جوړولې او تصویرونه به ایستل او د پیغمبر مبارک د مخې بیا ادبۍ به خلکو کولې چغې به خلکو والې شور به خلکو کو نخرې به خلکو کولې ریاکارۍ به خلکو ګورې یو به یې ودرو شا ما له تصویر وباسه هلکه ته دې له تلې چې ته دغلته تصویرونه وباسې او هغه ځای کې وباسه چې کم جومات کې حضور پاک منع کړې ده او د هغه پیغمبر مبارک مخکې وباسې چې کم پیغمبر فرمایي لعن الله المصورین چې څوک تصویرونه وباسي نو خدای دې په لعنت نازل کړي. نو ته هلته وباسې تصویرونه ظالمه. نو موږ دا بیا ادبۍ شروع کړې او په مکه مکرمه کې بیا ادبۍ شروع کړې. بیت الله ته به ودرېدو عام خلک او بل ته به یې ویل راشه باله شا به تصویر وباسه. نو چې تصویر به ایسته نو پکې به پردی ښځې مرادې ښځې خو هم طواف کوي که نه او د قصد به یې بناوټ وکړه دکلاوه چې ورته وایي لاس به یې اوچت کړه او ترخ لاندې به یې څادر وویست چې ګنې زه خو عمره کومه او د هسې به د دکلاوې دپاره لاسونه اوچت کړل چې زه خو دوا کوم. نو ته په دوا کې ریا کې ظالمه خلکو ته ښیه چې د دوا کوم د بیت الله په خوا کې تصویرونه ویډیوګانې دا ظلم خلقو او که الله خلق په دا ګناه نیولې دي. ظالمان خدای مسلط کړل او ظلم شروع شو. دا ولې دا مونږ زیاتی کړي دي مونږ ظلمونه کړي دي مونږ د بیت الله په خوا کې ګناهونه کړي دي نو خدای پاک مونږ ته په قهر شوی دی. الله یې د ټول امت مسلمه دا ګناهونه معاف کړي. الله دې د ټول امت مسلمه ګناهونه معاف کړي او بیت الله دې خدای هغه سیدات کې لکه چې مخکې به آزادو په لکونو خلق به لاړل الحج به وکړو په لکونو خلقو به طواف وکړو په لکونو خلقو به عمرې کولې په لکونو خلق به په عرفات کې پراته وو خدای ته به یې ژړل او چغې به یې والې. دا په لکونو خلق په مزدلفه کې سرتور سر پراته وو سار وختي به خدای ته ژړل او دا په لکونو خلق به درې ورځې جمرات شیطانان ویشتل او طواف زیارت او طواف ودا او یو جشن او دینی جشن اسلامی جشن د خدای او د رسول د طریقې اعلان دی. مسلمانانو اغار سبندي مخصوص کسان دي 50,000 او 60,000 اغم د هغه سعودي خلک چې سعودي کې کم رهایش پذیر دي اوس د چا باندې به حج فرض دي غریب نشته ولې پابندي ده کورونا ده چې پچا عمره لکېږي نشتلې. دا عجیب حال دی عجیبه مسائل دي زمارونو مونږ پریشان یو دې خبرو سره چې دا ولې د مسلمانانو سره دا لوبې کېږي ولې مسلمان په دې غم باندې اخته دی او ولې مسلمان د خپل کور نه لرې دی ولې مسلمان د بیت الله د ښکلولو په ارمان دی چې خدای بیا به کله هغه وخت راځي چې بیت الله ښکل کړم. مسلمان د حجر اسود د ښکلولو په ارمان دی چې خدای بیا به کله حجر اسود ته رسم چې دی ښکل کړم او مسلمان د میزاب رحمت د لاندې ودرېدو په ارمان دی. ډېر غریبانان دي چې حج په فرض دی تللی نشي په دې کې به مړه شي دقسې به
ځان سره د حج فریضه قبر ته یوسي مارونو ډېره ګرانه خبره ده ډېره لویه خبره ده او یو اسلامي ډېره لویه پریشانی ده الله دې امت مسلمه د پریشانی نه په امن او امان کې وساتي نو د مارونو حجر اسود دې د پاره دی چې د انسان وته ودرېږي او ښکلې کی رسول الله مبارک ښکل کړی دی او که ښکلولی نشي نو لاس په یوسې اب ښکل کې که دام نشي کولی نو کونټی یوسه هغه ښکل کا خو دا ټولې اوس ګرانې دي د لرې ځای نه ورته لاس ونیسه مخامخ دې ته استلام وایي او په زړه کې دا راوله لکه چې ما دا لاس په دې حجر اسود د پاسه کېښودل دا یو استلام ورته ویل کېږي نو چې کله حجر اسود ته راځي استلام به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت پر ورځ د دې حجر اسود عینان سترګې وي او د ده به ژبه ینطقو په هغې به فیه په هغې به دې خبرې کوي او چې چا د حجر اسود دغه استلام په سچه کړي د ریا دپاره نه او د شریعت مطابق کړي به شریعت نه نو دا حجر اسود به د هغې انسان دپاره د خدای په دربار کې ګوی کوي دا خو ډېره لویه خبره ده دغه حجر اسود پیغمبر مبارک فرمایي ګناه ځان ته داسې راکاږي مونږ یې مثال ورکوو لکه مقناطیس چې اوسپنه ځان ته راکاږي نو حضور پاک فرمایي سودته خطایا بني آدم د بني آدمو ګناهونو تور کړی دی د انسان د سر عمره کاڼی دی راواغېشته او دی په هغه ګوټ کې ولګاو اوس سعودي حکومت د هغې نه د سپینو زرو یو کاسه تو کړې ده هغې کې د انسان سر ورځي چې کله هم ته حجر اسود ښکلی کاسه د سپینو زرو هغه غاړه ونیسي بنده او سر وردننه کي او ښه په اطمینان باندې ښکل کي په سچه په غلطه طریقه نه په حجر اسود به څونه ګناهونه کېدل دا الله مونږ په دې ګناه نیولي یو خزی با غنل او سړی به ورتل او داسې به په حجر اسود باندې ورغون شو داسې چې هغه به شریعت نه خوښوله ښځې به په سړو کې دننه پردی ښځه د پردي سړي سره جنګېدل په شریعت کې جایز دي حجر اسود ښکلول خو مستحب دي نو د مستحب دپاره ته دا دونه غټه ګناه ولې کوې او که ښځو ته به دې وې چې دا ګناه ده مه کوئ مه کوئ هغې به وې اخواشه تا خواشه ولې د سړو حق ته او د ښځو حق نشته هلته به یې رټلې تا خواشه ای خورې زه خو درته وایم چې مه کوې د سړو په منځ کې په خدای مې دې قسم مې راته وخوړ په دې جومات کې چې ښځې په بیت الله چې ورځي د سړو په منځ کې دومره په ټیل کې وردن نشي که نه چې دا وجود یې د سړو په منځ کې دومره زور والي دومره زور چې چپړ شي وجود یې بله ښځه او خاوند دومره یو بل ته ني جوخت لکه حجر اسود کې چې ښځه د سړو په منځ کې څنګه ګیر لوپټه دې هلته وغورځېږي سر یې سرتور شي ویښتې ببري او چغې وباسي حجر اسود چې ښکل کي بیا وتل څه آسان کار نه دی چغې وباسي نو پردي سړي یې څوک د اوږې نه ونیسي نه اخوی کېږي څوک یې د لاس نه ونیسي نه اخوی کېږي څوک د لاس تو کي نو اخوا کي آیا د حجر اسود په خوا کې دا عمل شریعت جایز ګرځولی دی دا ګناه نه ده او بیا چې کله منتظم ته ودرېږي د بیت الله مبارک د درشلې او د بیت الله د درشلې او د حجر اسود په منځ کې چې کوم ځای دی نو هغه د دعا د قبلېدو ډېر قیمتي ځای دی نو خلک هلته ودرېږي او الله ته ژړا کوي فقیر ببابک یا الله ستا د بیت الله په دروازه محتاج فقیر ولاړ دی مسکین ببابک مسکین ولاړ دی عاص ببابک ګناهګار ولاړ دی ستا په دروازه باندې محتاج یو محتاج انسان ذو حاجه دا ستا په دروازه ولاړ دی جاء من كل فج جاءوا من كل فج عميق یا الله دا مسلمانان خو د ډېر لرې لرې ځای نه راغلي دي پروردګار تعالی ان تغفر لنا ذنوبنا یا الله ته زموږ ګناهونه وبخې خلک ورته رغاړه وځي او دا ژړا وي دغلته کې خدای ته او چیغې وي رب العالمین ته او سړی دا محسوسوي لکه د یو مالدار سړي د دروازې مخکې چې چا چوکاټ نیولې وي زمارونو نو که ډېر شومه مي نو او شرمېږي نو یاره چې دا سړی نه دي راشه څه خو وله ورکه که نه نو الله شوم نه دی زمارونو
الله بخیل نه دی الله چانه پټیږي نه الله سره څه شی کمیږي نه الله بخپله وی وقال ربکم ادعوني استجب لكم ما نه غواړه چې دله درکم او حضور پاک فرمایي چې د ملتزم نه قیمتي دی ره دعا د قبلېدو بل نشته دی نو خلک بیت الله ته ورته رغاړو د زړه سکون راشي او اوجاړي ځان لا دوستانو له ملګرو له د خدای په دربار کې دعاګانې غواړي ولې رسول الله مبارک فرمایي دغلته دعا غواړه رسول الله مبارک فرمایي چې د اسمان لاندې او د ځمکې د پاسه دا دعا د قبلېدو قیمتي ځای دی نو سړی او سکون او اطمینان محسوسوي او دا جړاوي د مارو غریبم ولاړی او مالدارم ولاړی مولام ولاړ دی امیم ولاړ دی هر سړی ولاړ دی په دغه ځای کې خدای ته جړاګانې کوي او ښځه به څه چلو کي ګڼ کسان داسې نه چې تاله هغه ځای بوک شوی دی نه داسې په یو بل با سړي داسې دی یو بل سره جخت ولاړی او یو سړی بل ته ټپی چې خدای ته وګوره لږ ځای راکړه چې زه اوس ور مخکې شمه خو لږ ځای دی خو اته کسان پکې ځایږي زیات خو پکې نه ځایږي نو چې ستړي شي نو دې خوا شي نو بل زردان وردن نه کي یو بل شاته دا په شلګونو خلک ولاړي په دې کې هم ښځه په منځ کې رادن نه شي د شلو پنځیشتو هلکانو او د سړو په منځ کې رادن نه شي او زور لګوي چې د دیوال تمام ځان ورسولې نو ظالمې ثواب ګټي که ګناه ګټي سړیم ظلم کوي سړولام پکاري کې موقع ښځو ته پرېږدي پکار دي چې څنګه مونږ یو ځای کېږو چې ښځو ته هم موقع میلاو شي لیکن سړي موقع نه پرېږدي نو ښځې په دې منځ کې وردن نه شي سر د سړو په دې اوږو کې او په دې سینو کې وردن نه کې او په دې طرفونو کې او ځان بیت الله ته رسوي رښتیا وایه الله خفه کېږي که نه خفه کېږي مخ کولاو دی دقسې په حتیم کې د میزاب رحمت لاندې دا خلک ولاړې او خدای ته جاړي د رحمت دا ناوې لاندې په حدویم کې ولاړې د دعا د قبلېدو ځای د بیت الله حصه ده دغه او خلک لګیا دی الله ته جړا کوي او ښځې او سړي ګډ وډ ولاړې زمانو نه سړي ښځو له موقع ورکوي نه ښځې سړي له موقع ورکوي ګډ وډ بلکل قسم په خدای یو بل سره وجودونه جنګېدلي یو بل سره مټې جنګېدلي یو بل سره غاړې جنګېدلې وي او دقسې د بیت الله لاندې ولاړې خدای نه سوال کوي نو ولې الله وایي دا ولې ګناه کوي ولې ظلم کوي حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها د حضور پاک نه سوال وکړ وی دا الله رسول مان بیت الله ته وردن نه کا نو خره واستو حتویم ته وردن نکړه سړی پکې نو او حتویم ته وردن نکړه وې ک بیت الله ته دن کېدل غواړي دې حتویم ته ودرېګا دن بیت الله ته مزه رشت خذ بنزي او حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها ته حضور پاک او فرمایل وې طواف چې کې نو د خلکو نشاته طواف کوا چې سړو سرهونه جګيږي نن سبا دغه د فوټوانو د ویډیوګانو د خدو سړو یو بل سره ټیل تال په حجر اسود ټیل تال په ملتزم یو بل سره جوخت درېدل میزاب رحمت یو بل سره جوخت درېدل او بیا سړی چې بیت الله ته نږدې تاویږي قسم دې دومره رشي کنه چې په منډه به چې خلک پرې په دیکو اوچتای دومره رشي قسم په خدای په دې کې ښځې مرادن نشي او ښځې به باقاعده لاسونه داسې کې سړو ته داسې لاس په خوځوي چې ماله لار راکې دا پروا نشته چې پردي سړي سره میلاپ وجاږي د ښځو سړو په دې میانځ کې ورننوځي نو څه وایي یاره وایي دلته ټول رور او خور دي نه دا ګناه د رور او خور نشته ټیک ته مسلمان سړی او مسلمان ښځه رونه خویندې دي خو ستر خو شته که نه دا حکم خو په 400 او په پېښور کې نه دی دا حکم خو دغلته د بیت الله په خوا کې راغلی چې ښځې به سړو نه ځان ساتي او سړي به د ښځو نه ځان ساتي خیر دا خو مې زړه لږ دردمن شو خفه شو نو ما وویې چې دا زمونږ د دې ګناهونو وجه ده زمونږ د نافرمانو وجه ده زمونږ د الله د حکم خلاف ورزي ده چې نن په مسلمان من حیث العموم د بیت الله شریف او د مدینې منورې دروازې بندې دي نن که ته غواړې چې زه لاړ شم او زه 15 لکه ورکوم 10 لکه 20 لکه ورکوم نشی دی تا باندې پابندي ده او که لاړې نو یو معمولي جلک یو عمره به وکړې او بیا خیر او خلاص مسلمانانو خدای ته وجاړه خدای بل قهر نازل نه کړي خدای بل آفت نازل نکی د دې نه لوی آفت بل نشته چې نن بیت الله ته تل غواړم او ماته موقع نه ملاویږي یو مسلمان بیت الله ته تل غواړي هغه ته موقع نه ملاویږي یو مسلمان ښځه بیت الله ته تل غواړي هغه ته موقع نه ملاویږي هر اسباب کې دي او هر څه وجوهات کې دي خو موږ دا مونږ خدای رانیولی یو مونږ الله رانیولی یو مونږ به الله ته توبه وباسو
دا اللہ پا حضور کے گرگڑاہت کے ساتھ پورا پا سلگوبا من اللہ تجاڑو او دا اللہ نا بدرخواست کو چی پروردگارا کو امت مسلمہ دا خپلی گناہ پا وجہ نیولی اللہ تے معاف کا پروردگارا او دا بیت اللہ دا دروازی پا مسلمانانو کولاو کا نو دا ابراہیم علیہ السلام باہر کے بیت اللہ شریف جوڑ کا او دا حجر اسودی پا کیو لگاو کے خواہ او چکل تیار کا نو بیا دوارو لگیا دی طواف دا بیت اللہ نا شورو کا چه طوافی سنگ شورو کا دا اللہ نے سوالو کا قرآن بے سوال سکی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ خدایا توریدن کے او زمان پا حالات و خبردار یا اللہ دا عبادت زمان قبول کا پروردگارا خدای دا عبادت زمان قبول کا اسم دا سے دا چکل روجہ دے اونی والا او ماتے نرمبے ہوا چی خدای دا روجہ قبول کا چی منز دے کا نرمبے دا وایا چی یا اللہ زمان دا منز زمان قبول کا نو اگوی رمبے دا دعا کئی چی خدای زمان دا بیت اللہ چی منگ جوڑ کو دا تعمیر مو کو یا اللہ دا قبول کا اگینا پس سوئی ربنا واجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لکا وہ بولا ورکا دلکا چل جانا تو خلق دے پجان جالا رولے تاتا پتا ماشے دے بخش ہے ورکو بولے یو گیلا ربنا وجعلنا مسلمین لکا خدای منستا تابیدار کا گورا لوے خبر دا ممکن لا سجد کو بدوا کے خدای مو بخو دا مامورو بخو دا دا ٹھیک تخ خبر دا خدا ٹولو نمخ کی دا اسلام سوالو کا جے خدای ما سوچے مسلمان کا اللہ ما تابیدار کا ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک سونا کل دعا کئی خدای من امستا تابیدار او من پا اولاد کی امستا تابیدار اڈالا پیدا کا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ خدای منگتا دے عبادت چلو خایا دمنگ توبے قبولی کا توبہ قبل ان کے او بیا سوئی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم خدای دلتے او پیغمبر راو لے گئے ہم چیدہ دی خلقو نہیں یتلو علیہم آیاتی جستا قرآن لولی ستا آیتون لولی ویعلمهم الكتاب والحکم پا قرآن خلق ہوئے پا سنت خلق ہوئے ویزکیہم او دا خلقو دا باطن صفائی راولی انکا انت العزیز الحکیم نو رسول اللہ مبارک فرمائی انا دعاو جدی ابراہیم زمانی کے ابراہیم علیہ السلام کے دا کم پیغمبر دا پارا دعاو تے دویا غزیم خدای زمان پا حق قبول کرے دا دعاگانے اکڑے ابراہیم علیہ السلام لان نو پسلو رمزل ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ جوڑ کرے رونو سختے پہ سونا رالما دا دغا دو دریو جمعوں کے ذکر کو تکلیفات پہ سمر رالا لیکن ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا تکلیف سر سہولت و سانتیاوی او چی پچا اللہ ازمائش راولی نو اللہ داغی بدل پا خباندے ورکی خدای والا سنگ بدل ورکا دا زوی علالول پاتی شو گڑلال شو دا بدل زوی راوس نو خدای بدل دا زمزم دا چینے پا شکل کے والا ورکا او دلتا والا خدای دا بیت اللہ دا جوڑولو پا شکل کے یو لوی انام ورکا اسم خلق ہوئی دا دا ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ دا ابراہیم علیہ السلام جوڑ کرے دے طواف دا ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کرے دے حجر اسود اغکی خودلے دے او مقام ابراہیم دا ابراہیم علیہ السلام نخدا وترکنا علیہم فی الاخرین تر قیامت پور خلق ابراہیم علیہ السلام یاد آئی دا دینا لویا خوشحالی بلشتا دے او پا آخرت کے خدای سونا لویا مرتبہ ورکڑی دا حضور پاک کی کلا معراج دیتا پٹولو پیغمبرانو کی اچھتا مرتبہ چی اوام اسمان کے ناستے او بے عبد المعمور تے ڈڑا والدہ اگا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دا غٹا مرتبہ دا دا منگل درس را کئی دا واقعات جزا بیانو قصہ دا تنکم دا منگل درس را کئی کہ ابراہیم علیہ السلام دا تمخ کے کا کدا اللہ دا طرفنا آزمائش و امتحان را گئی دنیا کے بداغی برکت خدای در کئی او آخرت کے بداغی برکت خدای در کئی لکہ ابراہیم علیہ السلام لچہ خدای پاک ور نو داغا جوڑ کو داغی نپس یو بل قوم دی عمال قوتوی داغی نپس جرہم قبیلے جوڑ کرے دے فشیسن پہ ابراہیم ثم عمالکو قصی قریشن قبل ہادین جرہم جوڑ کو بیا قصی دے قریش و مشر لغی جوڑ کرے دے اور بیا قریش جوڑ کرے دے حضور پاک مبارک پہ زمانہ کی
رسول الله مبارک زمانہ کې بیا قریش جوړ کړ دا بیا مات شوی او په دیوالونو کې غټ غټ چوندې پیدا شوی غټ غټ چوندې پیدا شوی په دیوالونو کې او مات شوی او زمارونو یو بل شوی یو اجدها خامارو پکې اگا خامار چې بکلا سر روچت کا کله به سر روچت کا او په دیوال به کې خود خپل به आवाज کړه نو ټول خلق په تیارېدل او تاریخ لیکي لکه د کټي عمر سره او د کټي عمر نو سو پر نږدې کې دین شو پکې خامار هم دی او خلق وی دا خو دا بیت الله دی دا نړول بسنګ مونږه کو دا بسنګ نړو د چالا سم ولا نه ورتل نو یو دل یو لوی عقاب راغی مارغه اوسم د ځنګلونو کې غټ غټ مارغانی او غټ غټ مارونه په پنجو کې ونیسه چیرپاری کې وی خوري یو غټ عقاب راغی او دی اجدها سر روچت کړو او د بیت الله په دیوال د پاسه خو دی او خلق وی غدي اجدها سر روچت کړي تماشې له خلق ورتل او دی کې هغه عقاب غلوی مارغه را غټ شو او د اماري په پنجو کې اوچت کوي تختاو ټول خلق ولید د خلکو دړنه مار یاره ختم شو بیا د خلکو لکه یاره وا یاره دا بیت الله چروانه وسنه خپنه شي الله خپنه شي نو بس یو قریشی ورغه غوي مونږ د بیزته په خیال نه روانو مونږ د جوړولو په خیال روانو بس ورغه بیت الله ته کودالونه ولا او بیت الله روان کو بیا نور خلکم ورل نو بنیادونه ولا وکنهسته اوسم دمارونو باز خلک جمعات ته ګوتې نوړي جمعات کې اکثر د تو تکرو جاری وي خلق ولا ګوتې نوړي یرا سنه سو نقصان راته ونرسي نو په کور کې کړه تو تکر جالي او اگر وانه نقصان د ترسيږي او سو کوئی نه دا تو تکریس برګان دي مې لکه دي په کف کې بات کې چيلا وته کاپ کړي دي د کوم پیر صاحب نو دي پاغشته چې دا برګان دي عمر غان دي نو جمعات په مارغان ته ساتي چنګ چونګي خلق د مانځنه او باسي او دویم اغل کوي نو لاندې چور جمعات د غلو لړلې وي نو جمعات کې مارغان م پرې دي بیا پکې بچی واچي یا کې واچي نو د بچو ورځو کې بیا لړکول نه شي نو خلکو ته تکلیفي مارغان تو تکری جمعات د دې سيزونو زه نه ده جمعات د دې سيزونو نه پاک ساته جمعات خو د خدای کور د عبادت لپاره جوړ شوی نو د حضور پاک زمانہ کې چې کله بیت الله مکمل لري کو نو ما دا وختي راته وي چې د ابراهيم عليه السلام د زمانه غټي غټي تیږي پکې راخاره کړي د خان نو دا هغه دنه بنیاد شروع نو حلال مال وسره کم او فیصله کړي و چې بده کې به حلال مال لګاو ابراهيم عليه السلام په بیت الله کې دنه یو کوي استو او سره په خو دی د دې لپاره که څوک صدقه کوي نو پدې کوي کې دنه باغ صدقه پرتای نو هغه پیسې پکې جمع شوي نو قریش هغه امر واغشتي او حلال پیسې را جمع کړي او د جدي په دریاب کې یو بحری جزو مات شوی غرق شوی داغه اوس پنه او داغه تختې امر وړلې هغه پکې استعمال کړل نو بیت الله چې جوړو پیسې کمی دي حلال نو دا د حتیم دا د اعتبار پرې خو دا اوس کم حتیم دی د اعتبار پرې خو چې حجر اسود خواله رو رسو نو حجر اسود بیگ دی ودا بسوک دی حجر اسود د یو قوم مشر وې ز بیگدم د بل قوم مشر وې ز بیگدم جګړه جوړه شو او زمارونو دومره سخت جګړه جوړه شو چې اوی وینا را واغشت هر قوم وینا او پکاسه کې ولاسه پکې ومنډو داغي سخت قسم بداو چاته به مضبوط قسم خوړو نو وینا به راوړو لاس په پکې ومنډو اے وېدا د ما لاس په وینو کې لتاړ کو الا به صبرېګم چې خپل دې کوم یا پر دې نو دا یو قوم مشر په وینو کې لاس ومنډو نو خبره سخت شو بیا یو څو مشران دالل اغي ویل کې یو پیسې لکاو دا خو جنگ کیږي او غر کیږي سر وختي چې جمعات ته سوکلم به راغي بس دا غي اختیار دی که په خپل کې یو کاغه په بل چي نو څوکیداران غلامان کینول لومبه جمعات ته محمد مصطفی راغی صلی الله علیه وسلم د حضور پاک په قسمت دا خدای پاکي خوره دا پیغمبري نه ملو شي سو کوئی د 50 تو سو کوئی د 50 د چکال عمر دی رسول الله مبارک سونو خيار هغه او ټولو چې جاء الامین جاء الامین هغه امانتګر راغی وی صادر راوړې صادر راوړو او د ټولو قومونو مشرانو چې قسمونه کړی و غیر امون کړل
او حجر اسود په خپل مبارک لاس راواغی په صادر کې کېښود او ټولو ته صادر پلس کیو نه اوچته کې د ټولو حساب او چې بیت الله اوچتواله کې ټول خوشاله شو څونه خپل فیصله وکړه پلس کیو نه ول حد صادر اوچت کا حجر اسود اوچت شو بیا حضور پاک مبارک په خپل مبارک لاس راواغیست او غزه کې کېښود نو بیت الله شریف جوړ شو د پیغمبر علیه السلام زمانہ کې خدا حضور پاک یو ارمانو هغه وی ځله مې غواړي چې دا بیت الله واپس روان کما یو خدا حکیم پکې راګیر کړ چې دا قریش اعتبار پرې او دویم دا چې دا درشلی اوچته ده اوسم چې تاسو حکیم له الله تاسو بوزي نو چې لاندې ودرېږي نو ګوتې به اوچته کې نو لاندې درشل ته به رسي نو دا درشل اوچته ده نو له مې غواړي هغه به دغه اوچته او ساتله چې څوک یې خوښي وردن لګېږي به او چې څوک یې نه خوښ نه به پرېږدي نو له مې غواړي چې دا درشل ولا لاندې کم ځمکې سره یو شان کم او بل مې دا غواړي چې دوه دروازې ولا کېدم په یو به خلک وردن لګېږي په بله باندې وځي خو یاره کې اوس روانو ما نو اسې د چاړه کې څه کش پشرانه شي وی بچه هو زمونږ د پلار نیکه دین دې ختم کړ او زمونږ د پلار نیکه بیت الله روانه نو اسې نه چېته چې دا د درېو څلورو ورځو نوي مسلمانان دي دا غیړه کې څه وسوسه رانه شي نو دا چلې ونه کړ نو بیا چې کله عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه له خدای بادشاهي د مکې ورکړه نو هغه بیت الله شریف اوس پړدو او چې د رسول الله مبارک کوم ارمان او په هغه ارمان یې جوړ کړ دروازې لاندې کړه د دوه دروازې یې کړې او حتمی مرادن نکو نو بیا حجاج ابن یوسف راغی نو هغه حمله وکړه په عبدالله ابن زبیر نو هغه شهید کړ نو هغه وی چې د عبدالملک ابن مروان ته سوال جواب ولېګا وی دا بیت الله دا هغه بادشاہ وی د لاس بیت الله روانو ما وی روانه کا نو عبدالله ابن زبیر چې کم جوړ کړو غیر روان کا نو د حضور پاک زمانہ کې چې څنګه او اقا سے واپس جوړ نو چې عبدالملک ابن مروان راغی نو چا وته وی چې دا خو عبدالله ابن زبیر د حضور پاک د خواهش مطابق جوړ کړي نو بیا افسوس وکړو یا بیا موږ غلطی شوه نو لزل خدا جوړ شوی دی او یو لسم ځل په 1630 هجری کې 1400 او 13 هجری کې 1630 هجری کې دا چې کوم دا ترک بادشاہ سلطان مراد سبکتگین دا ترکی بادشاہ خلافت عثمانی والا اغیبیا جوړ کړي نو موجوده بیت الله دا 1630 دا اغه دا جوړ دی د سلطان مراد سبکتگین د لاسه ټیک د سعودي حکومت پکې سو نورم سو ویخونه مضبوط کړي دي دنه پکې ټیلونه جوړ کړي دي دوه چته کړي دي دروازه ولا سرو زرو کړي دا ناو مبارک د سرو زرو دا غلاف په بدلی او غدیګو کې سزیال غوندې شي یو د کړي دي میخونه په والدي دې ته نقصان نه رسېږي اوچت څومره د ځمکې نه تقریبا 14 میټره د ځمکې نه به 15 میټره اوچت دی د ځمکې نه 15 میټره اوچت دی او 12 میټره بلند دی نو بعد غاړې 12 سره 5 سانتي میټر دی او بعد سه 11 سره 5 سانتي میټر دی دا بیت الله شریف ته زمارونو بنیاد ابراهیم علیه السلام پس الورم ځل جوړ کو دا آدم علیه السلام هغه څوک نه یادای د شیس علیہ السلام هغه څوک نه یادای او دا ابراهیم علیہ السلام دا وختو بیت الله شریف خدای یادای ولی ځکه قرآن د ابراهیم علیہ السلام د جوړولو ذکر کړی دی او دا نورو ذکر یې نه دی کړی څومره لوی منقبت خدای پاک حضرت ابراهیم علیہ السلام له ورکړی ورو څومره لوی حضور پاک مبارک چې کله هجرت کو مدینه منوره ته نو چابیان د بیت الله شریف کې وې دا عثمان ابن طلحه سره وې دا د بیت الله دروانچی دی او هغه وخت هغه کافر او مشرک رسول الله مبارک ولا ورغه عثمان ز ارکل چی خدا مکه پیدا زم او په لمه یو بیا پته نه لګی چې دا مکه تراشه ما کړ ډیر ګران کار یوازې د پلار نیکه کلی پرې خودل نه دی ګوره بیت الله دی پکې حجر اسود او زمزم هم دی پکې صفا او مروه دی پکې او د نیکونو د پیغمبرانو علاقه ده
نو ډېر افسوس سره راوویسته وایي ته مهرباني وکړه یو داسې ټیم چې څوک نه که شپه وي او که د غرمې وي نو ما ته لږه دا بیت الله دروازه کوله وکړه چې وردن نه شم چابیانې تا سره زما پته نه لګي چې بیا به راشم او که به نه شم هغه کور ته ننوته او چابیانې راواغېستې وایي دا دې را سره دي اختیار زما دی که زه کولاوم او که نه کولاوم خدا دله نه کولاوم دا خپل کار ډېر لوی افسوس حضور پاک پړی وړ ډېر افسوس ظالمه دا خو د ټولو شریک کور دی او که زه پیغمبر ابتما نه منې نو د دې ملک خو یو د دې وطن خو یو قوم خو م یو دی د خدای ظالمه راته کولاو که که نه تا نه پسې ځي ډېر افسوس سره وی دا چابیانې نه کولاو رسول الله مبارک ته القاو شو ورته څه وایي وی عثمانه وی یو ورځ به راشي اشاره به در کوم چې چابیانې راوړو په منډه به یې راوړئ را به شي بیا به ته انکار نه شي کولی او ما ته به یې کولاوې ځه وایي خپل ملک کې دې وس نشته خپل کور کې او دونه غټې غټې دعوې کې نو چې د غار ثور نه کله ووته حضرت ابوبکر صدیق فرمایي وی زه روان وم او نبي سلام به دې مکې ته بار بار کتل او جړل سترګو نه هم کې مې شا ته به کتل ماتیه به کې څه خوږې ماته ما حبک الی څه خوښه مې ما حب البلاد الی فخارونو کې راته څه خوښې نو افسوس ارمان او جړل ډېر ګران کار دی چې د خپل کلي د وطن او بیا د بیت الله غوندې دی نه څوک دی چې 53 کاله دې پکې تېر کړي دي ارمان اے بیت الله اے مکې ارمان که ستا قوم نه وې ایستلې که نه ما سکنتو غیره کې نو ما به ستا نه بار جون نه وې تېر کړي ستا قوم مې وکړه نو په ډېر ژړا او په ډېر اوښکو رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې نه او بیت الله ته به شا ته کتل نو چې مکه شریفه کله فتح شوه او حکم یې وکړه مکه فتح شو ګیر چاپېره دي بوتانو هغې ټول مات کړل نو عثمان ته یې ویې راشه نو هغې یې راوغوښته ویې راوړه چابي دقسې اشاره وکړه دلته راشه راوړه چابي نو لاس یې رپېدل وی ما درته نه وي چې یو وخت به راشي اشاره به کوم چابي به راوړې انکار به نه شي کولی ویلي و که نه یو ویلې راو دې اوس ودرید د خدای طاقت او چې کله ته الله یتنازل کا والذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد چې کوم قرآن تا باندې خدای فرض کړی نازل کړی دی بیا به دې واپس راولم په شان و شوکت کې به دې راولم نو چابي راوغوښته نو بیت الله کولو که نو حضور پاک وردننه شو نو دننه پکې دوی فردي د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام بوتان جوړ کړي او د جوارې غشي په لاس کې ورکړي چې د جواري د دوی طریقه ده نو حضور پاک وی راو باسه هغې راوویستل غشي د جوارې لرې کړل وی دې خلکو ته ښه پته ده چې دوی جواري نه ده کړې یاد وساتئ جوارونه ځان ساتئ پخوا خو به خلکو په تاش جواري کول پخوا به خلکو په تاشونو جواري کوله داسې نورې طریقې به وي شرخطي وغیره په هغې به جواري کوله او نن سبا خلک په لاټرو جواري کوي جواري سخته ګناه یو خبره د تبلم کوم زمانو ګورې دا نشه ډېره شوې ده نن سبا او بالخصوص یو خاص نشه راوتې د آیس وته او ټول نوجوان یې تباه و برباد آیس نشه ټول چې څومره نوجوانان دي ځوانان دي وي دا چې سوکوس کې بیا خوب نه وردي ټول هلکان جینکې په کالجونو کې سکي جینکې لګیا دي هغې په یونیورسټو کې په هاسټلو کې سکي او هلکان یې سکي او اوس مې واورېدل چې د دې ګولو په شکل کې دا ټاپیانې ګولې څه دي د ټاپیانو د ګولو په شکل کې راوتي دي په دوکانونو کې خرڅېږي او دا د هندوستان نه راځي د پاکستان د مسلمان د تباه کولو دپاره نو پام کې ماشومان نو دغه ګولې مولې ورته کې غرق پکې دی
او دا ګناه مه کوئ امت مسلمه مه تباه کوئ خپل ملک مه تباه کوئ مسلمان مه تباه کوئ خدای ته وګورئ که څوک هم د دې نشې تجارت کوي او د نشې څیزونه خرڅوي ګناه کوي حرام کوي حرام فساد فی الارض کوي په ځمکه کې فساد خورئ مسلمان له مسلماني تباه کوي دا ډېر لوی جرم دی که څوک پکې مبتلي توبه وباسئ زمانه او مسلمان له ژوند مه تباه کوئ نو د ابراهیم او د اسماعیل علیه السلام هغه بوتان یې ترې راوستل او بیت الله دننه وینځه او رسول الله مبارک ور شو 2 رکعاته نفل یې پکې وکړل نو دا آیت نازل شو ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها الله حکم کوي چې امانت خپل اهل ته واپس کا نو عثمان ته سوال جواب وکړه دروازې ته بدل تراشه بما ته الله حکم وکړه ها دا چابي والا دا بتا سره او تر قیامت پورې بستا بچو کې چلےږي جو پیشنگویی ورکړه چې طالب خدای بچین وسی درکړي نسل باندې باقی وي نو خدای پاک هغه عثمان بیا مسلمان کړ الله مسلمان دا می مختصر د بیت الله شریف تاریخ درته وکړو هغه بیت الله چې ته دلته ولاړ یو ته سوې مخ د کعبه شریف په لور او چې ال تکل ورشه په بیت الله د نظر لګي خلک سوې دا هغه بیت الله د خوب نام او کذ وی خیمه دا هغه د چا چارته کې پیښور کې عثمانزو تورنګزو کې او عمرزو زې په زې بز قدرتم او ما بلا سوچت کل محمد کعبه شریف په لور کو د کعبه شریف په طرف کدا هغه بیت الله نه ابراهیم او اسماعیل علیہ السلام جوړ کړ ابراهیم علیہ السلام او اسماعیل او بیت المقدس دا وسره بل دوی جوړ کړ اسحاق علیہ السلام دا خدای وی انعام ابراهیم علیہ السلام یو ډېر لوی عزت والا خدای پاک ورکړ تر قیامت پورې پدې یادېږي ابراهیم علیه السلام بلې سخته تېره شوه ازمایش تېر شو مسلمانانو په موږ به ازمایشونه راځي لا اول خو موږ د خدای نه سوال کوو چې الله دې موږ د ازمایشونو نه وساتي موږ نه یو ټینګېدی ډېر ګران کار دی هغه مضبوط و کلکه جامه و مګلو ته ټینګ و موږ خو نری جامه یو کلک زوغ یې راکشلېدلې وی نو موږ به د خدای نه سوال کوو چې الله موږ د ازمایشونو نه وساتي بدا چې کوم عبادت را باندې مقرر دي دې توفیق راکا او د سخت امتحاناتو نه وساته خو که بچا راکل رالل نو دا بنوي چې ما سره خدای ظلم او زیاتې کوي اې کې بر الیو خیر به پکې ته په خپل خیر نه پويږي الله ستا په خیر او شر باندې پويږي دې بدل خدای درکې په دنیا کې هم او په آخرت کې الله په خپل بندگانو ډېر مهربان دی الله دې په موږ باندې مهربان شي زمارونو یو خبره خود تاسو ته دا کوم دا لګه ضروری ده الحمدلله ستاسو په دعاګانو او ستاسو په همت باندې او ډېر دوستان دي په ملک کې دنه او د ملک نه بار مونږ له پیسې راولېږلې او خدای پاک زمونږ د مدرسه او جومات ډېر زر دوه چاته په الحمدلله خدای پاک واچو ګنې زما قانون کې چندې نشته او نه چندې غواړم هلکه ګورې دا تاسو نه غواړم تا دا چنده نه ده دا خو ستاسو زمارونه درته ویم وارې او بارنو چاته نه ویم چې مال راولېږي په خپله خبره خلک واوري نو راولېږي نو زموږ ډېر دوستان دي یو دوست دی هغه مخکې مونږ لږې پیسې رالېږلې او یو 50,000 روپۍ بیا رالېږلي دي وایي زما نوم بنالی او دعا غواړي الله دې ولا ډېر خیر او برکت واچوي کور کې مریضان دي الله دې مریضانو له شفا ورکړي او بچي نشته الله دې ولا اولاد نارینه ورکړي او کاروبار کې دې خدای پاک وته برکات واچوي داسې نور دوستان دي زما یو بل دوست حفیظ الله صاحب دوبه کې پاتې کېږي موږ سره یو وخت کې ډېر تعاون کړی دی جومات کې الحمدلله او دا د هغې برکت د الله فضل دی زه څه نشم ویلی موږ چاته نه دي ویل چې موږ له پیسې داسې دی په دې زنانه دي د ډېر تعاون موږ سره وکړ جومات الله پاک دواړه چته مو واچو او دننه پلسترې مو شوې اوس پکې څه پاتې دي ما فاضل احمد مولوی صاحب ته وې چې ګورې خلکو ته خبره واضح کو ځکه په شریعت کې یو قانون دی چې غاړه بند نه شي چې تعالی څوک جومات ته پیسې درکړي د جومات په آبادۍ به لګې هدایه کې شته او کا دې پرنګ روغنو لګولې د خدای پلیز به ذمہوار پرنګ روغن به نه لګي په ډیکوریشن به نه لګي نو زه ځکه تاسو تم وایم او عام دوستانم چې زما आवाज اورېږي تم وایم که زموږ جومات ته څوک زموږ جومات کې رنګ روغن پاتې دی دینا پس چې کومه پیسې څوک راکوي دلته او یا د بار نه دا به موږ په رنګ روغن پاتې دی به لګو یو دوه وړې شان منارې به پې جوړو ډېرې غټې نه د اسراف نه کوم صرف دا چې پته ولګي چې دا جومات دی او دا مدرسه ده یو دوه وړې منارې به جوړو ټایلونه به پکې لګو
او ماربلې به پکې لګو دا پکې پاتې دي تیلونه او ماربلې پکې پاتې دي ډیګې پکې د اوبو پاتې ده سبیل پکې پاتې دی غسلخانې باترومونه پکې نو کار پکې ډېر پاتې دی دا نه چې ګنې کار خلاص دی بل د بجلی په بجلی په بل به هم دا پیسې لګي او دا طالبانو باندې بم لګي استادانو باندې بم لګي دا مې ځکه واضح کړل چې خلکو ته پته ولګي چې زموږ د خدای په نيز د قیامت پر ورځ غاړه بنده نشي لکه ما تاسو ته مخکې ویلي مې پیسې چې څوک هم رالیږي ګورې موږ د تواو چې موږ بنیاد او کار ډېر مضبوط کړی دی سیمنټ هم ډېر پې لګول شګ هم پې خو لګوله سیخ هم پکې زیات لګولی دی او دلته کې زمونږه زما ورواره دی زمونږه دا نجیب حاجي صاحب زوی دی او مامون الرشید او بل زما یو دوست رشید صاحب انجینران دي د هغې په نګرانۍ کې شوي او جاوید صاحب دی جاوید زمونږ د محلې ګلکار دی او هغه سره نور ملګري دي نو هغې ډېر په محبت الحمدلله دا کار کړی دی بې ځایه مونږ اسرافونه نه دي کړی خو صحیح کار هم کړی دی کلک کار هم کړی دی نو اوس پکې رنگ روغن پاتې دی ماربل پاتې دی او ټیلونه پکې پاتې دي مناره پاتې داسې وړۍ جوړو ډېرې غټې نه او د بجلی کار پکې پاتې دی او ډیګې پکې پاتې ده غسلخانې چارهدامونه پکې پاتې دي نو کار پکې ښه ډېر دی او په دې ډېرې پیسې لګي سوال چنده نه کوم الله نه غواړو الله مهربانه دی خدا مې تاسو ته ځکه وي چې چې نه څوک د مدرسې او د جومات په نیت راوړېږي موږ یې په رنګ ولګو چې د قیامت پر زموږ غاړه باندې نشي چې غاړه پې زمونږ خلاصوي نو موږ سره زنانو د ملک او د بار نه تعاون کړی دی الله دې د هغې بدل هغې له په دنیا کې هم ورکړي او په آخرت کې هم ورکړي او چې کم پکې بیماران دي الله دې وله روغ صحتونه ورکړي او الله دې وله شفا ورکړي زمونږ د دې بدرخیلو د کندي د عنایت خان استاد صاحب الله دې غم وبخي کور والا وفات شوی وه بله ورځ غریب ډېره زیاته بیماري تېره کړې ده او قانون دا دی چې دونه سخته بیماری څوک تېره کړي نو الله ته په کټ کې ګناهونه راجي او الله مرتبه اوچتوي ول ډېر ښه بنیادم مو الله دې مغفرت نصیب کړي سره د ماسټر صاحب او بچو له خدای پاک صبر ورکړي د حمید میاں ډېرې فضل قادر وفات شوی دی الله پاک دې وبخي الله دې وارثانو له صبر ورکړي او د کفایت ملک خور زوی شاهد نه جوړ دی الله دې روغ صحت ورکړي او زمونږ د لون خور دلته یو مرګره دی بادر صاحب نومې دی مونږ له هره جمعه مانځل راځي کور والے اپریشن کړی دی ساره مو سره زما خبره شوې اسپتال کې پرته ده الله دې وله روغ صحت او عافیت او شفا ورکړي او زمونږ د دې سیزو د کندي د جان لالا زوی د قاسم جان بیمار دی جان لالا زما مقتدی او د باباجي مقتدی او ډېر ښه انسان او خدای پاک دې وبخي قاسم جان بیمار دی الله دې وله روغ صحت او شفا نصیب او ګرځولي کړي د جلالانا طاهر ذاکر مور بی بی وفات شوی د الله دې مغفرت نصیب کړي او دی وی زمون کور کې غمونه ټینشنونه پریشانی دی الله دې په خوشحالو بدل کړي شیرپاونا حاجی عبدالرحمن صاحب او حاجی خیست الرحمن صاحب بیمار دی اغیم دعاګانې غوښتي زمون مستقل د جمعې مقتدیان دي الله دې روغ صحتونه نصیب کړي او الله دې خیر نصیب کړي دا نور مرګریم بیماران دي او دا یو کس تپوس کې یو ښځې خاون وفات شوی دی او د هغه په ذمه منځونه او روجوی دي آیا ښځه به خپلې بیټي کې مدرسه مې نو دا فدیه چې دا نو دا به غریبانانو له ورکوي محتاجو له غریبانانو له به ورکوي دا فدیه دا اوخ وخت چې وخوري زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب اودس نه ماتېږي د احمد ابن حنبل په مذهب کې اودس ماتېږي او زمونږ د امام صاحب په مذهب اودس نه ماتېږي دعا وکړئ یا الله مونږ دا جومات او دا مدرسه چې روانه ده الله دا باقي کارم په خیر سر ته ورسولی ښه نو دویمه یو خبره درته کوم زما وروڼو د محلې دا خلک عموما زمونږ په دې جوماتونو کې لیټرینونه جوړ شوي دا لیټرین چې په جومات کې جوړي که نه یو خو به دا مهرباني کوئ چې جومات کې لیټرین جوړي د هغې خوله جومات ته مه کوئ هغه د پیزار ځای کې کوئ چې کوم ځای خلک استنجا کوي چې جومات کې ګورئ لیټرین ګناه ده د هغه پیزار ځای کې جوړوئ چې خولې پیزار دی دویم دا ده چې د محلې خلک راځي اکثر او هغه استعمالوي نو جومات خو د غولو ځای نه دی که نه چې د محلې خلک راځي په جومات کې غول کوي دا خو ډېر لوی جرم دی دا خو صرف دې دپاره دی چې که طالبان پکې وي غریبانان هغه مسافر دی هغوی ته بار دی نه معلوم هغوی پکې متیازي وکړي بارانی طالب بار نشي تللی یا د تبلیغ والا دوستان راشي نو هغوی ته ځای نه معلومه کوم ځای به ګرځي په پټو کې نن سبا پخوا به خلک پټو ته تلل نن سبا خوا د پټو قسم ختمه شوې ده ټول ځای کې کورونه شو نو کوم تبلیغ والا راشي هغوی پټو ته نشي تللی یا جومات کې طالبان اوسېږي هغوی نشي تللی هغوی به استعمالوي نو د کور خلکو کره خپل باترومونه شته که نه
نو دا مکوي دا ظلم مکوي جمعات ترازی دا زیاتی مکوي ها د جمعات احترام دا ډیر زیات ضروری دی دعا وکړه یا الله چې څومره بیماران دي روغ صحتونه او شفا ولا ورکړي الله چې څومره قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي چې څومره مردگان وفات دي مغفرت نصیب کړي الله زموږ د جمعات مدرسه کې چې موږ سره چا امداد کړي دي که هر څوک دې زنانه دي نارینه دي خدایا دا تا سره کړي دي موږ سره نه موږ سره نه دي تا سره دي پروردگارا ستا کور دې ستا مدرسه ده الله دا غي بدلې ولې په دنیا کې مرګ او په آخرت کې مرګ موږ د یو کستوم نه لوریا کاری دي جوړيږي خدای پاک دې دنیا او آخرت کې ولا بدلې ورکی او باقی چې کم کار د رنگ روغن پاتې لري د ماربل هټلونو پاتې لري د بجلی پاتې لري د غسل خانو باترومونو پاتې لري د ډیګې پاتې لري الله باقی کار په خیر او عافیت سره او رسول کې او کوم خور چې موږ له دې بخلې دي خدای غیلا داغي خويندو او داغي ټول رشتہ داران له داغي بدلې په دنیا او آخرت کې او دا دې خدای د جمعې شکر دې اوس پکې زموږ د جمعې بلا خلک هغه دې براناستي خلکو ته تکلیف ختم شولارو کې به خلک ولاړو الحمدلله نو خدای پاک دې په جمعې په مانځه په منځونو او پروردگار په درسونو باندې عبادت ساتلې کې یا الله چې چاته څه ټینشن پریشانی ده په خوشالو یې بدل کې یا الله د ډېر لری لری زینا زموږ د جمعات ته د دوستان راځي خدای ټول په یو یو قدم اجر ورکړي الله د ټولو د برکت ژوندۍ نصیب کړي ټول د فتنو نه وساتي د فتونو نه وساتي د غمونو نه وساتي د مصیبتونو نه وساتي کله چا یو بل سره رواني دشمنه طرف غني وی الله پروغ بدل کې الله چې د چا بچینی خدای اولاد ولا ورکړي دعا وکړه چې د چا بچینی اولاد ورکړي جنا نارینه اولاد نه الله نارینه اولاد ورکړي الله په موږ په خپل بچو خوشاله کې او خدایا د فتنو د جرم په دنیا او آخرت په امن کې وساتي کوم دوستانو چې دعاګانې غوښتي بای زنانه دي غي دعاګانې غوښتي دي الله دې دعاګانې قبول کړي او الله زموږ دوستان رشتہ داران او داغي بچي د دنیا او د آخرت په خیر مال اعمال کې زموږ ډېر بچي دي د دې دواړو محلو او د دې میلمنو خدمت کوي د اوبو خدمت کوي د شربتونو خدمت کوي د موټر سایکل او د درو خدمت کوي د گاډو د درولو خدمت کوي اجري او توقف کړی دي الله غیلا غي بدل په دواړه جهان ورکه ته خوشاله ژوندۍ نصیب کې مال او ژوند او رزق کې الله برکات واچي او الہ العالمین چې چاته صح حاجت دی الله حاجتونه په خوشالو باندې بدل کې حاجتونه پروردگار پورا کې او چې څومره بیماران دي بای دوستان په کورونا کې پراته دي ما تصارم نمون د شیرپه وجی صاحب د بنادر اجي صاحب زوی او نو صاحب په کورونا بیماران دي نورم کسوک وی یو په خور کې زمونږ وجی صاحب دی هغه په کورونا باندې پروت دی دعا وتاو کې چې الله ولا روغ صحت او عافیت ورکړي څومره بیماران دي الله ټول له شفا ورکړي خدای زمونږ د ملک حفاظت وکړي زمونږ د عمل د هر قسم فتنو آفتونو حفظ او امان کې وساتي بیت الله شریف د مخ کې غونډه خدای بیا کول او ذات کې مونږ ټول الله د بیت الله حج او عمره لبوت دی کې وصلی الله تعالی علی سیدنا مولانا محمد وآله وصحبه اجمعین.